معززو مسلمانانو ورونو او خويندو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالی جل جلالو امن والو مونتا زای پزای باندې د اخلاص سرا عمل کول عبادت کول حکم را کوي. او جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم هم فرمائی بے شک اعمالو دارو مدار پنیتو دے. مطلب دا دی کہ یو سڑائے مباح کار هم کوي او اغه د پاره د نیت صحیح وي نو هغه هم د پاره ثواب ګرځیدلی شي او فرض واجب سنت مستحب کے ہوں کا اخلاص وی او اللہ تعالی جل شانو رضا وی نو د پارا د گناہونو د معافی ذریعہ او د بخنه ذریعہ ګرځیدي شي. چنانچہ پیغمبر علیہ السلام فرمائی من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من صام رمضان هم راغله دي، من قام رمضان هم راغله دي. چاچه روجه او ساتلا د رمضان په ایمان سره او ثواب نیت سره یعنی اخلاص سره د تیر شوی گناهونه او بخل شوی د پاره او دارنګي د رمضان المبارک کې قیام یعنی تراوو باندې هم دا فضیلت الله ورکوي. اوس ګوره ما او تا پر رمضان المبارک کې یا بغیر د رمضان المبارک کې سحر له تر ماښامه پورې خوله بنده ساتلې وي، نه مو خوراک کړی وي، نه مو څښاک کړی وي، نو مو بل داسې عمل کړی وي چې روژه ماتوي، خو هسې طبیعت ته مې څه نه کېږي نو په دې باندې ماته ثواب نه میلاویږي. خو رمضان دی وي یا غیر رمضان دی وي او یو سړی الله رضا د پاره سحر له تر ماښامه پورې خوله بنده اوساتله روجې په نیت باندې چې الله را ناراضي شي نو دا ثواب لري. اوس ګوره خوله بند ساتل او خوراک څښاک نه کول دواړو دي، خو یو کس پکې نیت د الله رضا او د روجې ده او بل اسې طبیعت ته څه نه کېږي. دارنګ مونږ او تاسو چې کوم عمل کوو، که لمونځ کوو، که روژه ساتو، که زکات ورکوو، که حج کوو، صدقات ورکوو، چې څه مونږ تاسو نیک اعمال کوو هغه باندې مونږ ته خو په اخلاص سره به ثواب خو میلاویږي، خو یاد وساتئ مباح کار کولو باندې به هم الله تبارک وتعالی مونږه بې برخې نه کوي بلکې مونږ ته په دې کې ثواب راکړي. مثال په تور باندې مونږ او تاسو باندې عبادت کول لازم دي، لمونځ به کوم، روژه به ساتم، تلاوت به کوم، د الله تعالی جل جلاله امن والو دین کارونه به زه کوم، چې کوم فرض دی فرض به کوم، سنت به کوم، واجب او مستحب به هم کوم. زنا لازم دی او زنا خبر ده چې ویک. اوس ما تلاوت کولو تلاوت مې کولو یوه غنټه مې تلاوت وکړو، نیمه نزه ستړی شوم یا ملا مې خوږېدل لا لږ وګرځېدلم را وګرځېدلم یا ستړی وباسلو دپاره زه لاړم
لږ به آرام وکړو په دې نیت باندې چې طبیعت مې برابر شي بیا به راپاسم قرآن مجید فرقان حمید تلاوت به بیا شروع کوم نو ګورې دا ګرځېدل او راګرځېدل دا واجب هم نه دي فرض یقینا نه دي سنت هم نه دي مستحب هم نه دي دا مباح کار دی که ګرځې او که نه ګرځې خو په دې ګرځېدلو باندې ستا ما مقصد څه ده چې تلاوت مې کولو او ستړی شومه اوس هغه ستړی ختمولو دپاره لږ دماغ فرش کومه او ستړی وباسم ځکه ګرځم او راګرځم یا سمنم نو الله تعالی جل شانه زما ستا دا کیل لوبې منډه ترړه تګ راتګ چې په اخلاص باندې وي او دا نیت مو د ثواب ورته الله پاک په دې هم ثواب راکړي او دې مثال به زه درکم یو ترکان د کور ته دې راوستلو او په هغې باندې ته المارۍ او دروازې جوړوې نو المارۍ جوړول شروع کړه 8 غنټې به ډیوټي در سره کوي په دې وخت باندې د چا کومه آره راوړې وه هغه باندې کار کولو خو پسه شوه اوس چې دا پسه شوه دا کار کول غواړي خو کار کوي نه دا آره در زر هغې پسې سوان راواخیستو او دا آره یې تیره کړه په هغې باندې 15 منټه د ولګېدل اوس بیا کار شروع زمونږ د پښتنو په معاشره کې دا طریقه ده چې دې کس ته مونږ داسې نه وایو چې 8 غنټې خو ما تا سره کړی چې ته به کار کوې تا خو په دې ټیم کې 15 منټه ولګول اوس په ته 15 منټه 8 غنټو نه سوا هم ما سره لګوي یا ستړی شو کار کولو دی په وخت باندې چای ورته راغله د چای اوسکله او د چای باندې 10 منټه ولګېدل نو زموږ ستاسو د پښتنو په معاشره کې دا وخت دته نه ورشمارو دا وخت چې موږ تاسو نه ورشمارو ولې نه ورشمارو ځکه نه ورشمارو چې دا چای سکل د اگر که مباح کار دی خدا د دماغ با ورسره بیدار شي وجود کې بیا تیزی راشي او کار به بیا په صحیح طریقې سره کولی شي دې په بنا باندې مونږ دا سیز هم پکې شمارو په عبادت کې دا شمارو په مزدوري کې دا سیز شمارو یعنی سمانا څنګه دا هغوی والکار د آرې تیره کول یا د چای سکل دا هم هغه 8 غنټو کې شمار دی دا رنګې د دې عبادت کوونکي هغه ستړی وباسل او دماغ فرش کول دا هم په عبادت کې شمار دی لہذا کوم کار چې تاسو کوئ دا اخلاص د سره کوئ الله تعالی جل جلاله امنواله رضا د پاره کوئ یو سړی یو کجور نه نیمه کجور دی الله رضا د پاره ورکړي الله تعالی جل جلاله امنواله هغه کجور د پاره د دوزخ نه بچ کولو ذریعہ ګرځي پیغمبر علیہ السلام فرمائے اتقوا النار ولو بشق تمرہ دوزخ اور نزان بچ گئے اگر کا پنی میں کجور سره ولې نوي او یو روایت کې راځي چې یو سړی الله تعالی جل شانه په لار کې اخلاص سره یو کجور ورکی نو الله تبارک وتعالى داغه تربیت په داسې انداز سره کوي لکه تاسو کې یو کس د اسوال بچی تربیت کوي دارنګ الله تعالی جل جلاله ابنواله د هغه تربیت کوي تر دې چې دی وی کجوره نه
دا احد غره هومره سیز جوړ کړي او الله تعالی جل جلاله امنولو خواته دومره لوی د برکت ولا کجوره وګرځي. خو یاد وساتئ که چیرې الله رضا د پاره نه وي یو کار که ډېر لوی اهم ولې نه وي الله تعالی جل جلاله امنولو په دې باندې سړي ته ثوابونه نه ورکوي بلکې الټه به الله پاک په دې باندې عذاب ورکوي. یو حدیث په تاسو اورېدلی وي په بخاري شریف کې هم راغلی د هغې مضمون او خلاصه دا دی چې قیامت په ورځې باندې به الله پاک جل جلاله اول 3 کسان را وغواړي او هغه کسان به یو به شهید وي بل به سخي وي او بل به عالم او قاری وي. چې کوم شهید وي الله تبارک وتعالی به تاسو ترې نه وکړي چې ما خو تا دا وجود در کړی وو زندگی مې در کړی وه تا ما د پاره څه کړي وو ته وایې به چې یا الله ما ستا رضا دپاره خپل ځان قربان کړی وو د الله په لاره کې جنګېدلی وم خپل سر مې قربان کو. الله تبارک وتعالی به ورته ووایي چې تا دروغ وویل تا دا قرباني دې دپاره کړی و چې خلک و چې لوی بهادر و بس تا دپاره خلکو دا ټکي کړي دي بهادري وینا ته ستا دپاره کړې ده لہذا ستا ما خواته هېڅ ځای نشته. فرښتو ته به حکم ورکړي چې دوزخ ته پړ مخ وغورځوئ او دوزخ ته بیا فرښتې پوټه وغورځوي. الله مو دې حفاظت وکړي. دارنګه یو لوی سخي به راشي خپل مال شپې او ورځې د الله تبارک وتعالی په لاره کې لوټ کړی وي الله تعالی جل جلاله امنواله چې تاسو ترې نه وکړي چې ستا ما په لاره کې څه کړي دي یا الله مال دې را کړی و هغه مال د ستا په لاره کې ما قربان کو یا الله جل جلاله امنواله ستا رضا لپاره ما ټول مال لوټ کړی دی. الله تعالی جل شانه به ورته وایي چې دروغ دی ویل تا خو دا مال دې دپاره خرڅ کړی و چې خلک وایي چې لوی سخي دی بس تا ته وویل شول خلق وویل چې لوی سخي دی او ستا ما خواته هېڅ نشته. فرښتو ته به حکم ورکړي چې دوزخ کې پوټه وغورځوئ او هغه به هم وغورځولی شي. بل به قاري او عالم را وغوښتلی شي هغوی ته به هم ویل شي چې تا ته ما علم در کړی او څه دې کړي دي نو دی به ورته یا الله ستا دپاره ما شپې او ورځې د ستا د دین ترویج کړی دی تشهیر مې کړی دی خلکو ته مې رسولی دعوت مې چلولی دی. الله تبارک وتعالی به ورته فرمایي دروغ دی ویل او الله تعالی جل جلاله امنوالو په فرښتو ته حکم ورکړي چې دوزخ ته یې پوټه وغورځوئ. فرښتې به دوی هم پوټه وغورځوي. زما عزیزانو هر عمل ورکوټی دی ولې نه وي خالص الله رضا دپاره کوئ او هر داسې عمل چې ښه غټ وي خو د الله تعالی جل شانه رضا دپاره نه وي نو الټا د عذاب باعث ګرځي. ځکه هر عمل کې اخلاص پیدا کړئ. الله پاک دې موږ تاسو ټولو ته اخلاص سره هر عمل کولو توفیق نصیب فرمایي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.